الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زمرد الإسلام عزتمند ومحترمو د ننني درس عنوان دی هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقہ په خوراک او اسکاک کی. نبی علیه السلام عادت مبارک داو چې کوم طعام دا به حاضر و موجود بو نو هغه به وخوړو او کوم طعام چې به موجود نو هغې پسې به تکلف نه کو. د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته به چې کوم طعام پروت و که هغه به د نبی علیه السلام خوښ نو د هغې نه به خوراک وکړو او که نه خوښ به نه نو پرې به یې ښود، حرامو به نه او نه نبی علیه السلام چرته په طعام باندې عیب ویلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم باندې داسې وخت هم راغلی دی چې د لوږې د لاسه خپل ګېډې مبارکې پسې نبی علیه السلام کاڼي تړلی دي. کله به د نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې یو میاشت راوخته، بیا بله راوخته، بیا به درېیمه میاشت راوخته، لیکن په کور کې به اور که درته بر نه شو د طعام د پخېدلو دپاره. نبی صلی الله علیه وسلم چرته په یو طعام باندې خپل ځان نه دی رابند کړی چې صرف دا به خورم نور به نه خورم، نه څه چې به میسر شو کوم طعام چې موجود نبی علیه السلام دا به خوړو. په طعامونو کې نبی علیه السلام حلوا او ګبین دا ډېر خوښ او دا به یې خوړو. دغه شانتې نبی علیه السلام د اوښانو غوښه خوړلې ده، د ګډې بیزې غوښه نبی علیه السلام خوړلې ده، د چرګې غوښه نبی علیه السلام خوړلې ده، دغه شانتې د زاړې غوښه نبی علیه السلام خوړلې ده، دغه شانتې کوم چې سارانې خر وي د هغې غوښه نبی علیه السلام خوړلې ده، د سوی غوښه او دغه شانتې د دریاب چې کوم طعام دی د میانو وغیره دا نبی علیه السلام خوړلې دي. دغه شانتې روته شوې غوښه هم نبی علیه السلام خوړلې ده. نبی علیه السلام په کجورو کې وچې کجورې او تازه کجورې، دغه شانتې ماته شوې روټۍ نبی صلی الله علیه وسلم د روټۍ او غوښه دا یو ځای خوړلی دي. دغه شانتې کله نبی علیه السلام دا روټۍ د زیتونو د تیلو سره هم خوړلی ده. د نبی علیه السلام په طعامونو کې کجور او بادرنګ دا هم نقل دي. دغه شانتې پوخ شوی کدو او غوښه چې کدو دا د نبی صلی الله علیه وسلم خوښ و، دغه شانتې کجور او کوچ دا هم د نبی صلی الله علیه وسلم په طعامونو کې نقل دي. نبی علیه السلام به د څاروي د چیلي یا د ګړه د هغه دا مخکینی لیچه دا به یې خوښه وه په خوراک کې. ځکه په خیبر کې چې هغه یهودو یو زنانه نبی علیه السلام لا روټۍ کړې وه نو دغه لومبنۍ لیچه کې وله زهر ډېر اچولي وو، ځکه دا د نبی صلی الله علیه وسلم خوښه وه. نبی علیه السلام به چې کله په د موسم نوې میوې رالې نبی صلی الله علیه وسلم به دا میوې هم خوړلې. نبی صلی الله علیه وسلم چې به کله روټۍ خوړله نو په ځمکه باندې به کېناسته او په ښي لاس باندې به یې روټۍ خوړله. په ګس لاس باندې د طعام خوړل د نبی صلی الله علیه وسلم منع کړې ده او دی فرمایلی دي چې ان الشیطان یأکل بشماله ویشرب بشماله. شیطان چې دی نو هغه په ګس لاس باندې طعام خوري او په ګس لاس باندې اسکاک کوي، لہذا مسلمانان د دې نه ځان وساتي. دغه شانتې د نبی علیه السلام سنت طریقه دا وه چې د ښي لاس پر دریو ګوتو باندې به طعام خوړو او کله به چې خوراک خلاص کړو بیا به د درې ګوتې وڅټلې. نبی صلی الله علیه وسلم به طعام ته ډډه نه وخله. د ډډې درې اقسام دي، یو دا چې انسان اړخ چې کوم دی نو ورته شا چې کوم دی دا ولګوي او ورته بیا طعام خوري. دغه شانتې یو سړی چې پرلت وي تربع دا هم په تکیه کې راځي، او یا دا یو لاس شاته ولګي او په بل لاس باندې طعام خوري. د دې نه نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. نبی علیه السلام به روټۍ ته چې کېناسته نه کله به په شکل د اقعا باندې کېناسته، د تحیاتو په شکل باندې چې سړی به تحیاتو باندې کېني او شاته د خپې دا ودري. دغه شانتې کله به نبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقه کېناسته چې د وروستو حصې انسان په ځمکه باندې کېني او دواړه خپې دا نیغې ودري. نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې انما اجلس کما یجلس العبد واکل کما یاکل العبد. زه داسې کینم لکه څنګه چې غلام چې کوم دی نو دا کینی، او داسې خوراک هم لکه څنګه چې غلام دا خوراک کوي. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله په طعام کې شروع کول نو بسم الله به ویله او د بسم الله په ویلو باندې حکم هم کړی دی. نبی علیه السلام فرمایي اذا اکل احدکم، کله چې په تاسو کې وطن خوراک شروع کړي نو فلیذکر اسم الله، د الله نوم دې یاد کړي. فان نسي که د الله نوم هیر شي نو بیا داسې وشي بسم الله اوله واخره. او بیا فرمایي چې ان الشیطان لا یستحل الطعام الا یذکر اسم الله علیه.
شیطان د خپل ځان دپاره هغه طعام حلالي هغه خوراک کوي په کوم باندې چې د الله سبحانه وتعالی ذکر دا ونشي. نبی علیه السلام به چې کله ملمنو سره روټۍ ته ناسو نو بار بار به ملمنو ته تعریض، ملمنو ته به دا طعام پیش کول، لکه څنګه چې دا سخاوت او عزتمن خلک ملمه ته چې کوم دی بار بار طعام ور پیش کوي. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله طعام نه لاس اوچت کړل موړ به شو نو دا دعا به ویل چې الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فيه غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله چا پې روټۍ وخوړله نو چې چا پې طعام وخوړو د هغه کور نه به هله هغې وته چې هغې ته دعا وکړي او دا دعا به ویله چې افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکه. نبی صلی الله علیه وسلم به چې دعوت چا ورکو نو د هر چا دعوت به قبلو، که هغه به غلام و که آزاد به که ماشوم به و که غټ به و. نبی صلی الله علیه وسلم چې به کله روژه و او چا به دعوت د طعام ورکړو نو دا به ورته وایي چې انی صائم، زه روژهدار یم. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته راغی یو ځل او د هغې طعام یې وکته نو کور کې طعام نه و. نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا ویل چې اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. او نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې یو سړی طعام خوري نو خپله ګېډه دی چې کوم دی نو دا درې حصه مړه کړي، یو حصه یې پکې طعام واچي، یو حصه یې د اوبو دپاره وساتي او یو حصه د هوا دپاره وساتي. نبی صلی الله علیه وسلم له به چې کله چا دعوت ورکو د طعام دپاره او یو بل سړی او بغیر د دعوت نبی صلی الله علیه وسلم سره روان شو نو نبی علیه السلام عزتمندو یو څوک یې منع کول نه، لیکن چې کله به د هغه مالک کور خواته ورسېده نو هغه ته به د هغه نه به اجازت واغوسته چې ان هذا تبعنا، دا سړی ګویا موږ پسې را روان شوی دی، فان شئت تأذن له، که ستا خوښه شي اجازت ورته وکړه، وان شئت رجع، او که ستا خوښه شي نو واپس به شي. لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم له دغه شانتې یو کس روټۍ کړې وه او بل کس د نبی علیه السلام سره دکه شانتې بغیر د دعوت نه را روان شو. نبی صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره اجازت وغوښته د کور د مالک نه. وبالله تعالی توفیق.